اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا نننۍ پریس کانفرنس چې دا د حوالې سره دی چې په مورخه 26/1/2024 په وخت 12 بجې د ورځې دا دوه ماشومان علي او دا عبدالله دا د اقرا پبلک سکول سټوډنټان چې د سکول نه دا روک شو اغوا شو. د دې په ماښام ټایم کې په تقریبا 9 بجې د دوی تر احسان یوسف چې هغه راغی د دې د ګمشوګۍ رپورټ یې وکړ چې زمونږ دوه ماشومان سکول ته تللي وو، واپس کې نه راغلي. اوسه پورې موږ تلاش او معلومات وکړو خو د هغوی پته ونه لګېده. موږ رپورټ ولیکه او په هغې کې انکوایري شروع کړه. په سهار باندې دوی بیا راغلي د دوی برخلاف دي په مندڼي کې یو محمد نوم دی یو خان بهادر نوم دی. په هغې باندې داویداري کوله چې زمونږ د ماشومان چې دي دا دغه دوه کسانو هغې بوتلي دي، هغې سره زمونږ سابقه قتل مقاتلې دشمنۍ را روان دي او هغې سره زمونږ په پلاټونو په پمپونو باندې تنازع روانې دي. په هغې کې په های کورټ کې کیسونه هم ځینې سماعت دي. موږ په هغې کې ډي پي او صاحب چې کله د دې دغه اطلاع موږ ورکړه نو هغه ار پي او صاحب په دې کې سټریکټ اکشن واخیستو ځکه چې ماشومانو نو هغې پکې فوري یو ټیم جوړ کړو. زما په سربراهۍ کې ایسو خواجه اوس نوید ګل خانو، سی آی او صدر اقبال خانو، واجد خانو او د دې ټیم موږ په هغې کې مشترکه کاروایي شروع کړه. ټایم په ټایم په هغې کې موږ په ټیکنیکل دغه باندې هم کارونه وکړو. په هغې کې دا کله چې موږ ته دوران انکوایري پته ولګېده چې دا کم د دې ماشومانو د غوایګۍ دا روغ چې دا بل طرف ته روان دی نو هغې کې موږ بیا مشتبهګان مخې ته راغله چې کله هغه سسپیکټ ښایسته موږ ونیو نو هغه موږ ته ووایي چې دا قصه چې دا د ترونو په خپل ملي بګت سره یو سوچه سمجه منصوبې لاندې ماشومان چې دي بوتلي دي او په اسلام آباد کې په چک شهزاد کې ولا کور په کرایه اخیستی دی او په هغې کې دا محبوس کړي دي. هغه موږ د هغه په دغه باندې موږ ټیم جوړ کړو. زما په نګرانۍ کې موږ لاړو اسلام آباد ته. هلته موږ باقاعده هغه کور کې دا ماشومان چې دا محفوظ وو دا موږ ریکور کړو. کوم ګاډي کې چې دوی تللي وو هغه ګاډي دي یو ورځ مخکې دې لپاره په رینټ راوستی وو. نو د مقدمې رخ دوی یو طرف ته بوته چونکې هغه په خپله سوچه سمجه منصوبې لاندې دا هغه خلک پنځولو لپاره دا ماشومان چې نو د غیب کړي نور دا ماشوم به تاسو سره په خپل هم خبرې وکړي چې په دوی باندې هلته څه سختې تېرې شوي دي، دوی سره کوم قسم سلوک کېده. نو کله چې د لالچ او د دغه خبرې راشي وینه سپینه شي هغه بیا خپلې رشتې ته خپل داسې ګلالو ماشومانو ته چې دي نو هغه سوچ نه کوي او هغه خپل هوس هغه خپل دغه لپاره چې نو هغوی هر قسم حرکت کولو ته تیار شي. زبیر چې د دې ماشومانو تره دی هغه په یو لاک روپۍ ښایسته له ورکړي دي. 1 لاک روپۍ د ښایسته کشر ورور دی ګل رحمان. دا دواړه د ماشومان څه دي سر د ښایسته او ګل رحمان؟ دا د دې زبیر ملګري دي. اولته به دوی له تله راتلو په دغې زبیر حجرې ته به دوی سره ناست پاس وو. د دې نه یو شپه مخکې پروګرام هم کړی و چې کله دوی دا پروګرام جوړو دا ډرامې جوړوله نو هلته یې دوی له 1 لاک روپۍ هم ورکړي دي. په هغه 1 لاک روپیو کې د ښایسته حصې نه 62,000 روپۍ چې دي هغه ریکور دي، نورې هغه ده خوړلي دي. انشاءالله هغه ریکوري به هم وشي. د ګل رحمان ګرفتاري انشاءالله قریب د هغه هم وشي، د هغې سې ریکوري به هم کېږي. دوی چې په خپلو کړو باندې اوس پښیمانه دي ځکه چې خپل ویرونه او یو ډرامه جوړه کړې وه. هغه ډرامه چې وه د دوی ناکامه شوه. نو زه دوی ته درخواست کوم چې آینده لپاره کم از کم په ماشومانو باندې داسې قسمه دغه چې دوی ډرامې نه کوي ځکه چې د دې ماشومانو په ذهن باندې غلط اثرات پروزي او دوی ته ډېر ټایم پاتې دی، د تعلیم دوی متاثره کېږي، نور لایف کې دوی ته مشکلات راځي. نو داسې قسمه دوی له پکار دي چې نه راولي. ټول زمان په دې کې سړي د اوس پکې یو زبیر دی، د زبیر رور احسان دی، ښایسته رحمان دی، ګل رحمان دی. باقي چې کم کس پکې څه کردار راځي هغه به هغه ټایم کې ملزم کېږي او د دې خلاف به بیا اکشن کاروي. تاسو خو خفه وئ که نه چې کله هلته تللي وئ کور به خفه وئ که نه او چې موږ درېدلو تاسو بیا څه وي ته خو ګنبې اول ویارېدې که نه بیا خو ډاډه شوې که نه دا وایي چې پولیس به اوس محفوظي که نه